والسلام على خاتم الرسالة وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. استاسو محلہ او مدینہ مسجد مولانا ظاہر سے او داغی چکم ملگری مولانا سے نن استاسو محلہ کے قرآن کریم دا اللہ کلام پر تراؤ کی اختتام تا ارسید. دا اللہ تبارک و تعالی تاسو باندې لوی فضل و احسان وکو. چاله د ویلو او چاله د اوریدلو توفیق ورکو چې قرآن کریم تاسو ووري. قرآن کریم د الله کلام دی، قرآن د الله خبرې دی او قرآن د آقا فرمان. قرآن چې اوري دا د الله خبرې. تبرک بالقرآن، برکت حاصل کئی په قرآن سره. فإنه كلام الله وخرج عنه. دا دا اللہ کلام دی او دا اللہ دا ذات نوتلی. دا دا اللہ خبری دی او دا دا آقا فرمان. دا طول دنیا کتابون چراغون کی قرآن کریم تدرسی. قرآن کریم دا اغزات کلام دی چاگا دا تمام بادشاہان و بادشاہ دی. قرآن دسی کتاب دی کہ دا شک شبی نا پاک دی، دا تعارض نا پاک دی، دا ٹکراو نا پاک دی. قرآن پا موجودہ دور کی پا اسمانی کتابونو کی واحد قرآن کریم پا خپل اصلی حالت کی موجود دی. او تاسو داغی ختم اکو اقا اسمانی کتاب تاسو ووریدو وی الحمدللہ. اسی کلام تاسو وورید چیغا دا اللہ ویناوا پا زبر زیر سرمون پا دعوو ویو چی دا قرآن کریم زبر او زیر غمنن محفوظ دی. سینہ پا سینہ اغا منتقل شوی دی او دا اقا کلام. ایرا مدمخ کی دی پاکستان تا دا امریکی نا یو کس راغلے ہو او دا پاکستان دا یو کس سر میلو شو دا کمپیوٹر ماہرو وی یو کمپیوٹر جوڑو چی تعلقی دا عربی جبی سرے. زکا قرآن عربی کی دی، احادیث عربی کی دی، فقہ عربی کی دا چی دا قرآن او دا احادیث خدمت پیو. اغور طویل سیدہ مسلمان او مومن کو المؤمن غر کریم. نبی علیہ السلام فرمائی مومن بولا بالا اور شریف ہوتا ہے. سادہ بادی دا یوی لاری سڑی سمرچی سڑی کی سادگی دا دا کمالی ایمان نخ. مولانا ادریس کا نبی رحمت اللہ علیہ تفسیر لکلے دے معارف القرآن. یو معارف القرآن دا شفی سے رحمت اللہ علیہ، یو معارف القرآن دا ادریس کا نبی سے رحمت اللہ علیہ. زچی کل مطالعہ کم و مشکل زیراشی نظم معارف دا ادریس کا نبی سے رحمت اللہ علیہ روالما دیر پا یو کلی علمی انداز کی داغی حل رستلی. سڑی اگی علمیت تو گوری او بی اگی سادتوب تو گوری اور اس طلباء توئی ویدہ سیکل سمرتیل سیزی. طلباء ورطوی بولی ایمان میں ہر ورز بچے دا سیکل تیلو دا پیسی ہے چی دا سیکل تیلو دا پیسی راکن چی دا ورز سمرتیل. طلباء ورطوی حضرت دا خطیل نسیزی دا پا پیڑلو چلی. ایمان تا دا پتناو مائی چی سیکلم تیزی.
او چې دلته علمیت ته وګوري نو د علم یو غرو چې سادهتوب ته وګوري نو دی سادهتوب. المؤمن غر کریم، دا د مومن صفت دی. مومن بولا بالا اور شریف ہوتا ہے. دا د پاکستان ماهر ورسره ملګری شوی، دا خو ښه خبره. کمپیوټر به جوړ کو د قرآن او د احادیثو خدمت پکې کو. نور خبر نه و چې دی به یو ورځ زما مذهب چیلنج کوي په دې کمپیوټر او په قرآن به دې داغ لګي. د ده اراده دا د خو دې خو نه و. دواړه یو ځای شول، کمپیوټر یې جوړ. عربۍ جملې به یې ورته خېجولې، فقرې به یې ورته اړولې راړولې. په صحیح به یې د صحیح نشان لګو، په غلط به یې د غلط نشان لګو. چې ښه د خلقو اعتماد واغستو او د خلقو یقین په کمپیوټر جوړ شو، نو دې مسلمان ته وایي نن دې کمپیوټر نه تپوس کو چې قرآن کریم کې څومره غلطۍ. حق ورځ دا مسلمان پوه شو چې اوس دې په قرآن داغ لګول غواړي. هم شکر وباسئ نن هم داسې کلام. مسلمان حیران شو، کمپیوټر یې قرآن ته وخېږو. اخو ده جوړ کړی کمپیوټر و چې ده سوي نو هغه به یې کول. کمپیوټر کې بٹن او په سکرین راغل قرآن کریم میں کل غلطیوں کی تعداد، چې قرآن کې د ټولو غلطو تعداد. دا بٹن او نه کمپیوټر په سکرین راغل. اوس دې بل بٹن دباوئ، د کمپیوټر په سکرین به دې وایي چې راځي 10 یا 20 یا 30 یا 40 یا 50. خو په قرآن به داغ لګي چې په قرآن کې دومره غلطۍ دي او په پلانکي تاریخ پلانکي کمپیوټر پوښتي. مسلمان حیران شو چې دا خو اوس د زما په مذهب او په قرآن حمله وکړه. په هغې قرآن به داغ لګي چې هغې باره کې الله خپله ویلي انا نحن نزلنا الذکر وحق د قرآن دې سیده کې 6666 آیاتونه محفوظ دي او د الله کلام محفوظ دی. قرآن ډېر لوی عزت ورکوي. ګورئ بچو باندې قرآن ووایي، بچي حافظان کې پلاره چې ولاړې په تراو کې او بچي دې قرآن. د دې نه ماته بله غټه خوشحالي نه ښکاري چې پلار شاته ولاړي او بچي په تراو کې قرآن واوري او پلار پسې شاته ولاړي. ماته د دنیا کې د دې نه بله غټه خوشحالي نه ښکاري. دا ډېره لویه خوشحالي ده. دعا کوئ والله داسې یو ورځ به مونږ هم چې وایي زما بچي قرآن اوري زه پسې شاته ولاړ. دا یو ارمان مې الله پوره کړه. قرآن ډېر لوی عزت ورکوي. حدیث مبارک کې راځي اذا مات حامل القرآن، کله چې د قرآن حامل مړ شي. ستاسو بچي منم، ډاکټران منم، انجینران منم، استادان منم، دا د دنیا ضرورت دی، دا به کوو. خو یو بچی پکې حافظ قرآن کوي، یو حافظ قرآن کوي. ډېر د ارمانونو ځایونه را روان دي، هلته به بیا ارمانونه کوئ. نو چې یو بچی د قرآن حافظي چې بیا نه زیرېږئ، داسې ځای به راشي چې هلته به بیا ډاکټر نه وي، انجینیر به نه وي، استاذ به نه وي. دا یو حافظ قرآن به بیا پیدا ورکړي او بیا به زیرېږي پلاره. اوس درته موقع د بچی کېنوه. حدیث مبارک کې راځي اذا مات حامل القرآن، چې کله د حامل د قرآن مړ شي، د قرآن حافظ مړ شي او دی په قبر کې کېږي. الله اکبر. دا ځمکه د قرآن د حافظ رعایت که ته یې کوې که نه کوې، که ته یې قدر کوې که نه یې کوې. زه وایم دې کومه ځمکه کې چې ږدي دا مقبره به یې خاطر کوي، نو که اوس یې ته کوې که نه یې، که ته یې قدر کوې او که نه یې کوې. چې دې قبر کې ږدي اوحى الله الى الارض، الله ځمکې ته حکم وي ای ځمکې تاکې نن د قرآن د حافظ شوه، تاکې چې نن د باندې د ده په سینه کې 6666 آیاتونه دا د قرآن یو حافظ، یو مسوده نن په قبر کې دفن. دا د قرآن یو صندوق نن په قبر کې دفن دی. دا د قرآن یو صحیفه او د قرآن یو کڅوړی نن په قبر کې دفن ده. قبر هیچ چا رعایت نه.
هیڅ چا رعایت نه کوي، نه د صدر کې نه د وزیر اعظم کې نه د ایم پی ای کې نه د ایم این ای کې، دا ټول خوندي کړل پروام نه کوي قبر خوره. او چې حافظ د قرآن پکې کېږي نو اوحى الله الى الارض، الله دې ځمکې ته حکم وی الله تأکلي لحمه، ځمکې د غوښه مه خوره، د په غوښه مه ورځه. دا د حافظ قرآن سینه ده، دې کې نن د قرآن پروت دی، دا د بلا شاګردانو استاذ دی. دې سینه د احادیثو نه ډکه ده، دې سینه کې بخاري شریف او مسلم شریف پراته دي. الله تأکلی لحمه، سمکه د غوښه مخوره. نو سمکه خود الله مخلوق ته عادت الهی، سمکه ورته وی ای زما پروردګار، ای زما ربا کیف آکل لحمه، یا الله زبد د غوښه څنګه خورم، وکلامک فی جوفی، چې په خېټه کې ستا کلام. قبر ورته څه نشي ویلی چې حافظ قرآن پکې کېدي، دا سمکه پرې نشي راجوختی دی. ایک دند دا قرآن آیاتون پرات دی، ایک روح قرآن کریم محفوظ دے. دا دیر دا قدر ور سینہ دا، دا دیر دا قدر ور انسان دے، چاہتا دا قرآن حافظ دے، دا قرآن عالم دے. دا لوگ بھی خد دی قدر دی تا رسیدے نشی اصف عجر تا چی سل لکاتا نقل کئنو لیا بود ریدے نشی. او حافظ قرآن چی یو آیات زدکی جو سل رکاتا نقل، او دا علم تعلیم چی یو باب دا علم زدکی جو زر رکاتا نقل، نو تب زر رکاتا نقلو. او آغا چی یو باب دا علم زدکی دا زر رکاتو نقلو نا افضل دی، او دی چی یو آیات دا قرآن زدکی نو دا سل رکاتا نقلو نا افضل. نو لاندی کولی کوئی نشی اسی ہو، خو مین ورسر کول چی اللہ دی ورسر دی اجر کی شریک، ځان ورسره شریک که شریک چې څوک لاندې کولی نشي که نه، نو بیا کمال دا دی چې مخالفت یې مه کوه، ملګری کېږه ورسره. وایي لاندې کولی نه شمه نو ملګری خو به یې شمه. حدیث مبارک کې راځي چې د قرآن حافظ جنت ته ځي. تاسو خبرې څنګه به دی جنت ته ځي؟ خلق به جنت ته ځي، دې کې به د قرآن حافظ راشي، اب لږ ایثار شي چې ودرې. دا دنیا کې بادشاهان لیدلي، سرداران دی لیدلیو، وزیران دی لیدلیو، ما درته ویلو چې دې ته مه ځېرېږه. خو به هر صورت ته بیا سړی وځېرېږي، انساني فطرت. رب العالمین به ورته وایي د قرآن حافظه ودرېږه، جنت ته لا مه ځه. دې به ایثار کړي. حدیث مبارک کې راځي الملک، په یو لاس کې به ورله الله بادشاهي ورکړي. بادشاہ مې کړي د قرآن حافظه، جنت د دونه مخکې الملک بادشاهي واله. دی به وایي چې دا بادشاهي به څومره ورځي، څو کاله وي، 15 کاله وي، 10 کاله وي. الله به فرشتو ته وایي په دې بل لاس کې وله ورکوي الخلد، همیشګیري. یو لاس کې بادشاهي او بل لاس کې همیشګیري. زه د قرآن حافظه همیشه دپاره مې بادشاه کړي، اوس جنت ته ننوځي. د قرآن حافظ به جنت ته راننوځي. ټول خلک به پاڅېږي د جنت سردار را. قال النبي صلى الله عليه وسلم حملة القرآن عرفاء أهل الجنة، حاملین د قرآن به سرداران د جنت په ورځ د قیامت. الله به سردار کړي، ټول خلک به د جنت سردار. چې جنت ته وردن نشي نو دا تراو کې چې کوم قرآن وي आवाज به ورته وشي چې اقرأ، قرآن شروع، قرآن شروع. دلته قرآن د ثواب دپاره دی، هلته ثوابونه نشته، هلته د مزو دپاره. وایي به قرآن لوله او په یو آیات یوه درجه حاصله. زه خو 6666 آیاتونه اقرأ خو ورتقي، چې یو آیات لولي نو په یوه درجه خېږي. یو آیات سره به یوه درجه. دا قرآن یو آیات د جنت یوه درجه ده. ستا چې بچی حافظ قرآن شي نو د جنت څو درجې حاصلې کړي. خو سزۍ ته ورسېد. پلاره داسې بچی دې نه دی خوښ کور کې، مور یې داسې بچی دې نه دی خوښ چې حافظ قرآن شي که نه، الله وله ملایک ورکړي وي د ده سره اوس ګرځي. څه به کوو؟ وایي هسې د دې حافظ قرآن سره پروټوکول کې ګرځي.
وی زمون کار بسئی وی دے با تلاوت تی او تاسی تلاوت او بس حافظ قرآن چی کور کی گرزی دستر ملائک گرزی دی ملائکونا علاوی گرزی ورسر دی چی سبلی نخواتے ملائک دی چی دوڑای خوری خواتے ملائک دی چی مانزل رازی ملائک ورسر ملائک وغد یخیوی دی با کل قرآن شروع چی دی قرآن شروع کی نو ملائک وقت کی دی چی مزا ولور کی نو دا شن دی ولخ خود کی ملائک اللہ ورکری دا سر پروٹوکول کی گرزی دا دنیا بس پروٹوکول نن بیو سبا بنی صد زور پروٹوکول بی او دا ہمیشہ دا حافظ قرآن تا پروٹوکول میں نوشنی گرز زکوال دا قرآن حافظ دیر قرآن لولا اصلا ملائک گرزی ویدے بکل شنڈی کولاوی دا قرآن حافظ کنزل مکوا تاثر پروٹوکول کی ملائک گرزی بدخل مخوصا و دا قرآن حافظ کنزل مکوا غیبت مکوا تاثر پروٹوکول کی ملائک گرزی ویدے بکل دا جبی دا قرآن لواسی پتم دی تصویران مگورا دا قرآن حافظ موبائل مگورا دا قرآن حافظ دا تصویران مگورا تاثر ملائک گرزی پروٹوکول کی اللہ درکڑی دانین حیاء کا و حیاء اب پتم دی ویدے با قرآن لولی گاڑی کی ناسی دا قرآن حافظ قرآن پر اقرأ ورتقی دے با یو آیات ہو یو پا یو درجہ بخی حواز بورتو شکرتل ورتل قرآن پر ترتیل سرم کما کنت ترتل فی الدنیا لکا سنچ بلی پا دنیا کی پا ترتیل سرم پا قلار وایا تاجیمت والا قرآن حافظہ قرآن پا قلار وایا دا اگا حافظ قرآن دے چی گورے قرآن ورطا یادی چی یری تینا اتبیا یر قرآن چاہتا نہیں یادی اچھے قرآن لولی گورے ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا پا قلار دا قرآن وایا یو درجہ خیل زتلیو بدا قاریان نحبل حسن تیرتو قاریان راج مشیرو دا قرآن تلاوتی کو زماورتو تقریدو او قاریانو تلاوت یرد یو قاری سے تلاوت میں وولی بالکل یرادا حواس والو زول دا تقریر نیویس تلب چداغا تلاوت میں وولی میں اللہ اکبر چدا قاری سے پہ پا جنت کی ورطا اللہ ہوئی چی اقرأ او ورطا اللہ اکبر چدے و قرآن لولی اب تشد مزو تلاوت لولی دا نور یو منبر براولی جنت کیو کیل دا نور منبر بدی سی کیل دو زخیانو تب دا اور یو منبر رولی اسی بے ورطا شیطان تبوی راشد تبی کیل دا اور منبر با یو شیطان با پکیلی وی با اخبر خلقو تا تقریرو کا شیطان تبوی جہنمیانو تا تقریرو کا شیطان بورتوی اے جہنمیانو کمی وعدی چی اللہ کڑی وی اگر اشتی وی ما چی کبھی کڑی وی اگر درو دا با شیطان دا اور پا منبر ناسی او خلقو تا با تقریر او دل تا با جنت کی دا نور یو منبر اب کی خود دیش سوک پا بکیلی آواز دوشی امام الانبیاء دا طول انبیاء و سردار براشی چی دا ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم براشی دا نور پا منبر پا تشریف پرماشی جلوی افروز بچی رب العالمین مورتوی اولوال سور یاسین تلاوت کچھلا خلق ووی دا نور منبر بی اور امام الانبیاء بد سور یاسین تلاوت کری اور جنتیان بی اولی و فضا کی بد قرآن تلاوت چی دا قرآن پا انتوی کی دا سور یاسین جنتیان با 1500 وکاله د جنت پیسا و حیران دی هرگزی حیران وی حیران بیا رب العالمین خپل باندې د سوره رحمان تلاوت شو خلق وی وی رب العالمین به د سوره رحمان تلاوت کوي جنتیان به د قرآن आवाज اوري دا کم قرآن چې تاسو په تراوت د ډیر پښتو اوري الته در باندې قرآن آشنا لګي چې دا خو هغه قرآن دی ما چې به تراوت کې اورېدو ما چې د روژه کې سر نه اوچتو دا خو هغه قرآن هسې نه چې ناشنا یې چې بیا وایي چې دا کوم کلام دا کوم کلام دی دا خو په ما ناشنا لګي نه چې دنیا کې تلاوت کړی هغه به در باندې ډېر اشنا لګي د سوره یاسین تلاوت سوره رحمان تلاوت پر رب العالمین په خپله او جنتیان به یې وکړي تش د قرآن اوازونه وي
د داوود علیه السلام تلاوت کی نوم به د قرآن کی د بل آسماني کتاب تلاوت په دی په جنت حافظ قرآن ته به وایي لوله په دې به په یوه درجه خیږي نو وایي به ورته چې اخیري آیات ووایي نو دقه دې درجه ده چې دا د قرآن حافظ اخیري آیات ووایي او درجه میلاو شي وایي دې چې وګورو ټول به حاملین د قرآن سرداران د قرآن عام سړی به پکې نه وي حملة القرآن عرباء أهل الجنة يوم القيامة تشبه حاملين د قرآن حاملین د قرآن د دې عزت کوي دی له الله سرداری ورکړي په میدان په جنت کې وایي چې نظر ورواچي نو ټول به سرداران نو د به مور او پلار نه یستا د به مور او پلار نه پلار صبر بختور دی زوامه چې د حافظ قرآن پلار تمام په احساس سمولې چې د حافظ قرآن په پلار پسې ما په احساس ګرځولې چې پلاره امني سړی او الله دومره لوی مقام درکو ګوره نه حافظ دی او نه عالم او الله دومره لوی مقام ته ورسولې د دې به وایي الله زما مور او پلار څه شو وایي په جنت کې دي خو دلته نشته دې به وایي الله ما لی راوغواړئ نو سفارش خو به یې ځکه قبلېږي چې سردار وي که نه چې د جنت سردار وي نو الله به یې سفارش نه قبلوي د NPA وینې سفارش قبول دی که نه سرداران دي که نه دنیاوي سرداران نه دي سفارش قبول دی که نه هلته به ارمانو کې چې لس ډاکټران بچي مې نه وې خو چې یو طالب جان بچی مې وې وظیفې دې ټولې کړې وې خو چې یو حافظ قرآن بچی مې وې نور دې هېڅ نه وې شل دې وې خو چې یو حافظ قرآن بچی مې نه وې نو مور او پلار به یې د هغې سردارانو ځای ته رانوالي یوه عوام او د سردارانو ځای ته به راشي دا د قرآن حافظ به وایي یا الله دې ما سره دلته کې یو ځای کړه دا خو جنت دی او ما سره به دې یو ځای وځي اواز به وشي وایي به نه د قرآن حافظان وای نه عالمان وای نه حافظان وای نه عالمان وای خو دې بچیم سفارش وکړو تاسو ورسره په دې ځای کې اوسېږئ څومره لوی مقام دی د حافظ قرآن د پلار څومره لوی قرآن مقام دی د حافظ قرآن د مور نو بچي د القرآن حافظان کوي فکرمند شئ د نن نه د نن نه ډوډۍ پې م غواړه ډوډۍ پې م ټولوه وایي په کورونو باندې ګرځه وایي چې وظیفه راوړئ الله مو بخښه دا غواړه بچیه هر څه کوه بچیه خو د قرآن حافظ به جوړېږي زما دا ارمان به پوره کوې زما ارمان به پوره کوې چې تا پسې ولاړ یم او ته په تلاوو کې قرآن واورئ که بیا مرګ راشي نو راشي ای به یو حافظ قرآن بچی به مې زه به قبر کې یم او هغه به قرآن لولي او ما ته به دعاګانې نو د نن نه کلک عزم وکړئ چې بچي به د قرآن حافظان جوړو انشاءالله علما به یې جوړو انشاءالله حدیث مبارک دی وی میدان محشر به اواز به وشي د عرش د طرف نه خلق به یې واوري دا نن موږ ناخبره یو ځکه یقین وکړئ چې ناخبره یې ډېر نوجوانان ناخبره یې ځان داسې اخرت خرابوئ یقین وکړئ چې نه پوهېږئ وی مولي صاحب پوهېږو زه هم د سره نه پوهېږئ وی پوهېږو وی په سوچ لګیږئ زه هم ناپوهه بې سوچه لګیږئ ته چې د علماو پسې رابدې ردې وایي نو ته به پسې په پیر بابا کې ووایي ته به پسې په پونیر کې ووایي ته به پسې په زیله کې ووایي ته به پسې په ټول پاکستان کې په میډیا ووایي ټیک شو چې میدان محشر شي د پیر بابا نه زیله بونیر نه پاکستان نه د نبی علیه السلام امت نه د آدم علیه السلام نه واله د نبی علیه السلام پورې ټول خلق به جمع یو आवाज به وشي د پیر بابا خلق به یې ووایي چې یا معشر العلماء ای د علماو جماعته هلته به م سترګې وغړېږي او دا ما سیچل کوو دا خو میدان محشر دی علماو ته د عرش نه आवाज وشو زه خو ډېر په حالت وم ما ته څه پته وه نن आवाज مې واورېدو ټول خلق به دا आवाज واوري دا به د عرش د طرف نه وي وی به ای د علماو جماعت را نږدې شي دا علما به ټول را نږدې شي وی به علم مې د دې لپاره نه و درکړی چې جهنم ته مو غورځوم علم مې دې لپاره درکړی چې جنت ته م بوځمه ای علماو ځئ بې حسابه بې کتابه جنت ته حدیث مبارک کې دا الفاظ نقل دي وی دې به روان یو دا خلق به داسې ناست ټولګي په ټولګي تپوس پکې چېرته ځئ دې به وایي مونږ خو جنت ته ځو حساب ستاسو وشو او وشو دی به ورته وایي زمونږ خو لا حساب پاتې
زمونږ به څه کي دا مکالمه به ورسره دا خلق کوي او د عرش د طرف نه به ورته داسې یو اواز وشي. حدیث مبارک کې راځي اجتمع العالم والعابد على باب الجنه، د جنت دروازه به یو به عالم راشي یو غیر عالم. الله به غیر عالم ته وایي ته ځه جنت ته، دې عالم ته به وایي ټیک ودرېږه. عالم به د جنت په دروازه ایثار شي او غیر عالم به جنت ته لاړ شي. عالم به وایي زه خو ایثار کړی یم، تاسو به سوچ چې د سره به ډېر حساب کړي ځکه نه، رب العالمین به ورته وایي عالمه دې مې یوازې جنت ته پرېښود او تا یوازې نه دی. عالم به یوازې ځي نه جنت ته انشاءالله، دی الله یوازې پرېږدي نه جنت ته که نه، دی یوازې دی جنت د تلو نه دی، دی به یوازې جنت ته نه ځي. د چې هغه 3-4 کاله په پردي کلي کې وظیفې ټولې کړې وي چې وظیفه راوړی الله وبخښي، هغه وظیفې چې ټولې کړې وي بیا چې فارغ شوی و نو طلبه ورته سبق ووایي او د دې پټکي سره ګرځه او په دوکانونو کې چندې کوه او طلبه له پیسې ټولوه او خلقو ته نیکې ښوونه کوه. په دې منبر به سړی غلطه مسله وکړي، په دې منبر چې سړی کېني غلطه مسله به وکړي، چې غلطه مسله یې وکړه د خلکو پې عمل وکړو ګناه یې په چا ده؟ په دې عالم ده که نه ده؟ دا داسې وړه مسله ده، دا داسې وړه مسله ده. تاسو به اوس زما انټرویو د تراوو باره کې کتلي که نه؟ تراوو باره کې ما شبیر بنیري سره بل ورځ هغه انټرویو وه چې تراویح څو رکعته دي او شرعي حیثیت یې څه دی. ما ته هغه یو ورځ ټلیفون وکړو، ما ورته مې سبا مه راځه، بیا راته وایي سبا درشم، مې سبا مه راځه. 2 ورځې پس مې ورته زه اوس راشه. یقین وکړئ چې ما به دا کرل ریبل کول خو زما د خولې نه یوه مسله داسې وځي چې هغه د دین خلاف وي او دا خلک پرې عمل وکړي چې بیا به زه څه کوم. نو هغه له به مې ورو ډیل ورکوو چې ته مه راځه، ته مه راځه، ته مه راځه، خو چې پرې نه ښودم نو مې ته راشه. چې بیا راغې تاسو به زما الفاظ لیدلي، ما د انټرویو نه مخکې وی مې الله دې زمونږ دا خبرې زمونږ دپاره او د دې ټول عالم اسلام دپاره د هدایت ذریعه وګرځوي. دا مې اول ووی، بیا انټرویو ورکړله نو ما وختي کتله 16 لاک خلکو کتلې که نه، چې 14 لکه خلکو وکتله او په دې باندې 10 لاک خلک عمل وکړي او ما یوه مسله غلطه کړي. د دې 10 لاکو حساب به الله له چا سره کوي؟ زما سره کوي. چې تا مسله کړې وه او 10 لاک خلکو پې عمل کړی وو، دا مسله دې ولې غلطه کړې وه؟ دا داسې اسان کار په دې منبر به سړی کینی به غلطه مسله کوي، چرېږ نه. عالم ته به الله وایي کیف ته ودرېږه، عالم به ولاړ، عابد به لاړ شي جنت ته. رب العالمین به ورته وایي ای عالمه ته مې یوازې جنت ته نه پرېښودې، ته خلک بوځه. دی به وایي الله څومره خلک بوځم. موږ ټول روایات وکتل، شهید به سفارش کوي خو محدود کسان، حاجي صاحب به کوي خو محدود، حافظ قرآن به کوي خو محدود، نابالغه ماشوم به کوي خو محدود. د عالم دپاره یو روایت کې حد راغلی دی، خو دا یو روایت چې دی په دې کې حد نشته. رب العالمین به ورته وایي فاشفع لکل من احببت، سفارش وکړه څومره چې دې خوښ یې هغه نن دی به وایي 100 نه، 200 نه، 1000 نه، 2000 نه، 3000 نه، څو فاشفع لکل من احببت، عالمه چې څومره دې خوښ یې هغه ټول د ځان سره نن جنت. یا به نوجوان وایي چې مولي صاحب ته زما خیر خواهی، تا بالکل ما ته صحیح ویلي، یقین وکړه چې زه ستا خیر خواهی. دې نه دې ځکه خبرومه چې بیا به هلته ارمان وکړي چې کاش چې یو عالم دې په مخه راغلی چې نن یې زما سفارش هم وکړی که نه. بیا به هلته خفه یې چې دا مخلوق جمع یې او الله دې عالم له دا عزت ورکړي. بیا به وایي چې ما غلطه کړې وه، زه نه پوهېدم، زه نه پوهېدم. علماو حافظانو سره فري مینه کول، څه شي؟ فري مینه، هسې بې څه مینه، هسې بې څه چې ورته وایي، وایي هسې بې څه مې خوښ دي ځکه چې سینه کې قرآن پروت دی، زما قدرمند دی، بس ما له به الله اجر راکړي. داسې به کوو که نه. او د رمضان المبارک قیمتي میاشت ده، قیمتي ښکلې روانه ده، هسې نه چې هسې درنه ګډه وړی شي. د یو څو خبرو خیال رمضان المبارک کې کوئ. نن تاسو ته پته ده غالبا نن 14مه روژه ده که نه، پاتې یا 19 روژې دي یا 14، یا به 14 یا به 19، والله اعلم. دا 14 19 ورځې موږ ته یو اعزاز دی، بیا به هغه ختمي. هغه اعزاز څه دی؟
چې د ماښام بانګ ته وخت نږدې شي نو د الله د طرف نه روژهدار ته اعلان وشي چې دعا غواړه زه دې دعا قبلو ستا دعا نه رد کوم شابه دعا غواړه دعا غواړه د دریو کسانو دعا الله نه رد کوي ثلاثة لا ترد دعوتهم یو امام عادل چې د ملک حکمران یو منصف بادشاہ د دعا الله 24 ګنټې کوي 24 ګنټې چې بادشاہي حکومت حاکم وقت خو چې عادل حکمران 24 ګنټې دعا کوي او بل چې مظلوم سړی خیری وکړي نو دا خیری الله نه اگر کوي دا پریاجي او دا مظلوم چې دی دا کافر ولي خو الله خیری نه لري او دریم چې روژهدار د روژه ماتي په ټیم کې دعا غواړي الله یې دعا درته یا به د اختر سال شي نوې جامې به دې اغوستي ښه خوشبوی به دې لګولي خو چې د اختر ماښام راشي د الله د طرف نه به دا اعلان دی چې دعا غواړه دعا دې قبلو دا ورځې به درنه بیا تلي ولې دا دقه لږې ورځې پاتې دي هغه زموږ نه ماښام په شربتو په پیکوړو په سموسو کې لاړ شي 3 قسمه شربت او 4 قسمه شربت کړی دی او نیمبو پکې شته او نشته پکې د دعا ټیم یې هغه رانه په شربتو پیکوړو سموسو کې لاړ شي دا ډېر قیمتي ټیم خوراک په خپل کار کوي وایي لږې ورځې پاتې دي او نن سما دعا الله قبولوي ته چې دغه ټیم کې دعا غواړي خولې نه الفاظ وایي نو معده خالي شوي د خولې نه بدبویي راوځي نبی علیه السلام فرمایي زما دې په هغه ذات قسم چې د چا په قدرت کې زما ساده چې دا بدبویي الله ته د مشکو د خوشبویي نه غواړه دعا غواړه دا بدبویي به راوځي دا د مشکو د خوشبو نه الله ته غواړه دعا غواړه دا لږې شپې ورځې در سره پاتې دي په اهتمام سره دعا غواړه بل تاسو ټول دا غواړئ که نه چې د جهنم د میدان محشر د تندې نه مونږ بچ شو دا هر سړی غواړي که نه د اړ تنده چې سړی ماښام ته روژه رسېږي دي ده او چې د میدان محشر تندې الله اکبر داسې هیبت وي داسې هیبت هر څه به پاتې شي د خلکو نه حملدارې اوښې به حملونه وورځوي هر څه سخته ورځ ده سخت په هغې ورځ د تندې نه ځان بچ کوي چې تږی نه شي وی آو نبی علیہ السلام فرمائی ومن سقا صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة چا چې په یو روژهدار باندې ماښام یو ګوټ اوبه وڅښولې ستا په شربت روژه ماته کړه نو چې میدان محشر شي نبی علیہ السلام وایي دا کس په الله راوغواړي او زما د حوض نه به ورې یو ګوټ ورکړي لا يظمأ حتى يدخل الجنة چې د څو پورې جنت ته نه تللی دی به نه تلېږي دا د ماښام د روژه ماتي په ګوټ کې پروت دی زه هغه چاته د روژې مبارکي وایم چې په خپله په ساده اوبو روژه ماته کړي او دا شربت کې ولیږي بل چاره چې ماښام هغې د ده په دې شربت روژه ماته کړي چې د الله د قیامت د تندې نه بچ کړي نو دې ځان ته 3 قسمه شربت کړي نو دې غریبانانو برخه پکې کوئ چې ستاسو په مال روژه ماته او چا چې د چا په مال روژه ماته کړه ډوډۍ یې وخوړله نو د هغه هم را اجر الله تعالی درکړي دا روژه ده چې یوې روژې اجر ماښام میلو شي یو د خپلې روژې 15 کسو ستا په مال روژه ماته کړله نو د 15 روژو اجر هغه نو د 100 روژو اجر ماښام الله درکړو د شپږو روژو اجر داسې خلک پکې دی چې د 30 روژو اجر هره ورځ اخلي هره ورځ داسې پکې شته دی چې د 100 روژو اجر اخلي 100 کسانو له ماښام د روژه ماتي انتظام کړی دی الله د هغه د روژې اجر هم نه کموي او دل هم ورکړي نو په یوه روژه هغه ته د 100 روژو اجر میلو شي روژهدار دا دی اختر په ورځ به دې راوځي وایي به چې الله به رانه اجر او دا نبی علیه السلام فرمایلي شهر المواسات د همدردۍ میاشت ده دې کې د فقیرانو تپوس وکړئ دې کې د غریبانانو تپوس وکړئ دې کې لږ د کونډو تپوس وکړئ دا غریبانان ځان سره یو کوي ډېر خفه دي او اختر پرې را روان دی ډېر خفه دي ډېر وړه روان دی خپل لونیم کوي په کلي کې د پونډې ور پوټه کوئ هغه وړه ورناوه مونږ به ور پوټه کوو تر وړه وړه به ووسو پونډې ته به یې حواله کړو ابه راوځي هو ترورې دا وړه واده هغه وایي بس دی دی ورته وایي نه صبر وکړه هغه وایي ښه بچیه څه وایي دی ورته په روژه کې وایي
وی یو تصویر وباسم چې فیسبوک لی ورکم چې دا تاون چا کړی چې هغه خبر شي. زما کونډې زما خور او زما مور که خدای د لوږې د لاسه مړه کړي مړه دي کې خو دا تروړه روانه او په دې مخ یې ولووله وایي چې زما په یوه تروړه ته نن زما د عزت سودا کوي که نه. د ده روژه ده دی چې دې ته وایي تا د تصویر وباسم. ډېر اختر په ورځ په تمه دی چې ما له به الله اجر راکړي چې دا کونډه د اختر په ورځ لاړ سجد کړي چې الله زما د عزت تپوس دې وکړه. مونږ وایو زلزلې راځي. تاسو وایئ نه روژې نه مخکې څه زلزله وه. ما ته یو عالم خبره کوله وی یوې کونډې وې چې دروازه راته وټکېده د روژې نه مخکې. مۍ چا راله روژې له راشن راوړی دی چې دروازه وټکېده زه دروازې ته شومه نو زما نه یې د ګناه مطالبه وکړه. زلزله خو وړه خبره ده. زما نه یې د ګناه مطالبه وکړه. دا په تمه ده چې ما له به روژې له قبر وکړي. نو دې ورته وایي زه دله یو تصویر وباسم. هغه لږ سوچ وکړي دا کونډه هغه خپل خاوند رایاد که نن زما خاوند په قبر کې نه وی که نه نو ما ته به چا د تصویر نه وګوري. خاوند که فقیر یې که ملنګ یي که نه که په بازار کې ګاډۍ چلوي که نه خو به د ښځه پټه وي. هغه وایي نن چې زما د عزت سودا کېږي دا زما هغه عاجز خاوند نن د خاورو د لاندې پروت دی. نن په هغه د خاورو سلې د پاسه پروت دی. نو مالدار خلک نن زما په عزت لږې کوي لږې. کونډه خاوند رایاد کړي. بیا دې خپلو بچو ته ووایي واړه بچي وایي زما دې بچو له به خلک ټول عمر پیغور ورکوي. پیغور بچو ته جوړ شو که نه شو؟ جوړ نه شو. چې د مور تصویر یې په فیسبوک وچلېږي دې بچو ته به سبا خلک پیغور ورکوي که نه؟ نو دا کونډه وایي بچو ته مې د پیغور ځای جوړېږي. هغه خاوند مې په قبر کې شرمنده کېږي. نن زما د عزت سودا کېږي. څه وکړم؟ لکه وایي دا وړه واپس کا نو وایي بچي مې وږي که نه یې که واپس کوم نو داسې څوک شته چې وړه بدن د رو ورځي او تپوس به ونه کړي نوم به وانلي او تلي. داسې څوک شته نه. هغه کونډه سوچ وکړي په سترګو کې اوښکې لاړې او راشي. زړه کې خیالات لاړ شي او لاړ شي. بیا ورته اخر کې وایي زه به وایي تصویر راله وباسه خو بوکره به مې په سري په پټ مخ راله خیر دې تصویر وباسه او په خوله او مخ راله مه وباسه او دا ظالم ودرېږي د هغې پونډې تصویر وباسي فیسبوک دی. دا روژه ده. مونږ د دې روژو به د الله نه په تمه یو چې الله به اجر راکړي. ای ځوانانو دې کلي کې غریبانان او کونډې وګورئ دا روژې دا سامان هم ورسره لیم کړئ. اخري درخواست درته دا کومه ښه الحمدلله الله در باندې فضل کړی دی. د الله فضل مه پټوئ چې الله سړي باندې فضل وکړي وایي الحمدلله کړی دی را باندې. نو دې کلي کې به هم غریبانان دي که نه کونډې به یوه جوړوله وانه دې غریبانانو له د اختر په ورځ د ځان سره د یتیمانان په دې جوړو کې برابر کړي. تاسو نه یې خبر نو دا به یا مونږ دې علماو ته یا ال وایي تاسو ته به ال یا نه وایي دا خلک چې د اختر شپه شي که نه ته د بچو جامې د ټیلر نه راوړې که نه چې ستا د بچو د جامې راغوستي نو هلته په کور کې بچي کونډې مور ته وایي زما د اختر کپړې او ورته وایي صبر وکړه دا ټیم شته چې ورو ناوخته کېږي که نه او د اختر شپه په ختمېدو شي. بچې مور ته وایي زما د اختر کپړې مور غلې ناستې وایي زما د اختر کپړې نو مور چې شپه پخه شي که نه نور هېڅ فکر ونه شي. بچي ته بانې وکړي خو ماشوم یې که نه پوهېږي نه نو مور یې ځان ته رانږدې کړي وایي بچیه ته جامې مه غواړه. هغه وایي زه به ولې جامې نه غواړم؟ وایي دا نن چې چا جامې راوړلې د دې پلارانو او ستاسو پلار بچیه ته نن کپړې مه غواړه ته نن د هغې سره سیالي مه کوه. بچی جاړي وایي مورې سار به زه څه اغوندمه مور یې په کټ کې څملي او ټوله شپه یې اوښکې بهیږي وایي سار چې زما بچې مانځلی ځي نو دا خو رپورټ یې دی دی به ما نه کپړې غواړي الله زه به ده له څه ورکوم زه به د دې بچي تسلي په څه باندې کومه سهار نو ته خوشحالېږې خپلې کپړې دې راوړې او هینګر ته دې ورچولي وایي استري پرې راکاږه چې استري نه ماتېږي. ته تا روژه نیولې وه ستا روژه وه نو کپړې به یې په هینګر کې ورچولي چې استري ماته نه شي او په کور کې هلته په ګاونډ کې کونډه ټوله شپه وجاړي سار بچې ځان ته رانږدې کړي بچیه سپي به خیر دی ته د اختر مانځله مزه ځکه بچې وایي دې جامو کې نه ځمه مور وایي ای به زه ته د اختر مانځله مزه تا ته ځان بد ښکاري
او تا نوي کپڑے اغوستي او د اختر مانځه نه را روان یې دا خپلې نوي کپړې نیوي کوي او یو یتیم او غریب له یوه جوړه په اختر کې دې پونډو له جوړو به که نه کم کسان به جوړوي چې پخه اراده یې هغه لاس ته چت هسې لاس مه اوچتوئ چې پخه اراده یې چې د نن نه به جوړه الو ټیلر له به یې ورکوو او یو یتیم به بوزمه او چې د اختر په ورځ هغه د پونډې مور په مخ کې دا نوي کپړې واغوندي چې د اختر شپی او ته ور وټکئ چې هو مویې دا ستا د بچو جان او بچي به څومره خوشحالي وکړي هغې مور له به د خوشحالۍ نه خوب نه ورځي ټوله شپه به تا ته دعاګانې کوي نو ته د اختر مانځه له چې راشي او هلته پونډه مور وایي یا الله زما یې اختر برابر کو یا الله ته وله د دې روجو بندي وکړي الله به ورکوي که به نه ورکوي نو دا دعاګانې والی او د تلاوت کوشش کوئ د ذکر و اذکار قیمتي میاشت ته رب العالمین دې عمل کولو توفیق راکړي اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم یا اللہ دا ختم خبر دربار الہی کے قبول و منظور اللہ قبولی کی اللہ قبولی کی اللہ دا دیدہ ویدہ و دا دیدہ ویدہ یا اللہ قبولی کی یا اللہ دا مولانا ظاہر سے عمر مال جان عمر کی برکت پرواچی اللہم مزید پزید اللہ مزید ترقی ورنورکی یا اللہ دا باغ نور و تازہ کی تمہر گڑا تمہر دید سرمینہ سڑیڑیر خوشحال شی زمون در تردو دعاگانی کی رو اللہ مونگ سرمینہ دا مونږ سره خو هېڅوک نشته دی مونږ علماو سره څه دي نه چا له پیسې ورکولی شو نه د چا سره ګېډې راوړی شو نه د چا سره گاډې چلولی شو یا الله ته وله د دنیا او د آخر بدلې ورکړه ته وله د دنیا د آخر خوشحاله یا الله دا باغ نور هم تازه کړه زه چې راله ما د لمانځه ځای نه مې راپرې سېړو وختم نو برم ځای نه هغې چت ته به راوختم اخري چت ته د مانځه ځای راته نه میلاوي وایي زه به د اخري چت هم خوشحاله یم چې دا دومره ګڼه وي نو د مونږ هسې خوشحالي یا الله دا اجتماعي قبوله کړي یا الله د دې ټولو ځوانانو دا حاضري قبوله کړي یا الله که صرف ختم کې شریک شي وو خو د قرآن ختم له راغلي د عالم تقریر